بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو مخکې سبق کې مونږ د اذان لغوي اصطلاحي معنی وکړل. د اذان په باره کې د قران مجید آیت اذان حکم وي، مونږه د اذان الفاظ وي او د اذان مستحبات وي. نن سبق کې هغه کارونه کوم چې په اذان کې مکروه دي نو هغه وي الامور التي تكره في الاذان. هغه کارونه چې کم مکروه کړي شوی دي، بد ګڼل شوی دي په اذان کې. نو تکره الامور الاتیه فی الاذان، دا راتلونکي کارونه مکروه کړل شوی دي په اذان کې. نمبر 1 التغنی بالاذان، دا غانو بجانو په طرز باندې اذان ویل، ترنم په اذان کې کول. دا غانو بجانو په طرز کې تا دا وې کنه نو دا ناروا مکروه دي. تغنی دغه ته ویل کې ترنم. اذان المحدث و اقامته، د بیاودت سړی اذان او اقامت د هغه دا یعنی یو سړی بیاودت سره او د اذان کې اقامت کوي نو جایز دي خو مکروه دي. جایز دي خو سړي مکروه دي. مکروه تاسو ویلي دي چې هغه څه ته ویل کېږي چې هغه بد ګڼل شي. اذان الجنوب، د جنوب سړی مون اذان کول. جنوب چې بده باندې لوی بیاودت سړی دي غسل به فرض شوی. اذان صبي لا يعقلو، د داسې معصوم اذان چې هغه نه پوهیږي. یعنی یو معصوم دی چې هغه پوهیږي لکه د لسو دولسو کالو معصوم دی، بالغ شوی نه دی، خو دی پوهیږي په دې باندې چېرې دا اذان دی دا په دې طریقه باندې ویل کېږي نو هغه اذان صحیح دی. خو داسې اذان چې هغه نه پوهیږي یا معصوم نو هغه اذان مکروه دی. اذان المجنون، د لیوني اذان. اذان السکران، د نشهي سړي نشي چې په نشه کې د اذان کوي. نشي چې دا کړي دي تازه چرس پوډري کړي دي یا شراب اسکري دي او راغې او جمعه امام ته جماعت د سپیکر کوله کو چې ځانو کما نه دا مکروه دي. اذان المرأه، د خزه اذان کول هم مکروه دي. اذان الفاسق، د فاسق سړي فاسق چې هغه د څه ښکارا ګناه کوي لکه ګیره خلل دا هم ښکارا ګناه لري، دا فاسق ته یا ګیره وړ کول یا بل څه مکروه دي. اذان القاعد، دا ناسړي او د مدغه کول، دا ناسړي اذان کول چې دا مکروه دي. دا ناسړي پوه شئ چې لکه په ناس باندې کوي. ما ته به یو کس ویل کوي د ملا سړي اذان کیږي نو د ملا ستې بسنګي نو چې زمونږ د جمعات کم چې قاری صاحب دا چې اذان کوي نو پرې د شپې چې سملی نو خپل سپیکر خپل مخې د خواته کیږي نو هغه بټن وای د شپې دای کې کولاو کی کله چې اذان ټیم شي او ورځو کې د شپې دا لړن شپې یخ په چرتا نو هغه وې د بلستري نه چې دا اذان کوي او بیا وې سپیکر ان کې پازه باندې او بټن پکې لګېدلی نو چې دا هوده سړي دا ملا سړي په خدای خبر سره دا غټول مکروات راځي مکړي دي. یو ملاست بل او د سې نشته ره بل بلستري لګېره په ملاست لګېره. یکره للمؤذن، مکروه للمؤذن د پاره ان يتكلم في اثناء الاذان والاقامه، چې د اذان او د اقامت په منځ کې خبري وږي. د اذان او د اقامت په منځ کې خبري کول دا مکروه دي. اگر دوه درې کلمات وي بیا به خبري شروع کوي بیا به دا وکړي نه دا مکروه دي. فلو تكلم المؤذن في اثناء الاذان، وای کچرته متقدی مؤذن په اذان په منځ کې خبري وکړلې نه مکروه دي. خو کدا اوس وکړل نه چل وي یستحب له ان يعيد الاذان، نو مستحب دي چې دا اذان اوس دوباره ویل شي د اعاده وکړل شي. فلو تكلم المؤذن في اثناء الاقامه لا يعيد الاقامه، او که د اقامت په منځ کې خبرې وکړي نو اقامت به دوباره نه وي. کله اذان په منځ کې خبرې وکړي نو مستحب دي چې دا به دوباره وي، اذان به دوباره وي. کله اقامت کې خبرې وکړي نو اقامت ما نه. يكره الاذان والاقامه لظهر يوم الجمعه في المصر، یعنی په خار کې خود جمعې منځي کنه په خار کې د جمعې منځي نو په خار کې د جمعې په ورځ باندې یعنی د څه ګونې چې الله کې د جمعې مونږ کې لکه خلک چې قیدیانی پکې یا پکې لکه اکم کسان د جمعې مونږ ته ورسو براشي ان شاء الله او یا پکې بیمارانی نو په ورځ باندې د جمعې نماز لپاره دغه لپاره مسبقین نماز لپاره اذان او اقامت نشته. د مسبقین نماز لپاره اذان اقامت نشته. د جمعې نماز لپاره پکې د جمعې مونږ ته د مسبقین مونږ جدا ده. د جمعې مونږ سوره کاته نه 2 رکعات او د مسبقین مونږ سوره کاته نو کوس د څه کسانو چې باغو باندې جمعې مونږ نو لکه په خار کې اوسېدلو خو د جمعې مونږ په قیدیان نو په قیدی باندې د جمعې مونږ نشته یا په غلام باندې نشته یا په خدو باندې نشته
او دا شانتي بیمارانو باندې د جمعې مونږ نشته چې د جمعه ته نشته او کده وس دغه د جمعې مونږ د ماسپخین مونږ کوي نه دغه ماسپخین مانځه لپاره بلې اذان اقامت نه وي پوه شو به باندې يكره الاذان والاقامه مکروه دي اذان او اقامت فی لظهر یوم الجمعه د جمعې په ورځ باندې د ماسپخین د مانځه لپاره فی المصر بخار کې من فاتته اکثر من صلاه وای چا چې ډیر مونږونه چې دا دغه کړلو فوت شو دنه مطلب درې مونږه پنځه مونږه لس مونږه شل مونږه نو اذن واقام للفائته الاولى نو د الاولي مونږ را ګرځول لپاره به اذان او اقامت دی وکي ثم هو مخير في البواقي بیا بدد په باقي کې اختیار دی ان شاء الله دغه شي يؤذن واقام لكل فائده اذان اقامت دا فوت شي مونږ لپاره کوي وان شاء يقتصر على الاقامه او دغه کوي جو اکتفا دی په اقامت باندې مطلب دا دی چې زکستاني هغه مونږونه را ګرځي نو ګرځو دا خوږی دی لاولي اذان د په لاولي مونږ لپاره اذان وکړو او اقامت وکړو بیا نور مونږ لپاره کده جدا جدا لکه سار مونږ را ګرځي د سار مونږ لپاره اذان وکړو د سار مونږ لپاره اقامت وکړو صحیح شولا دوه کو بیا نماز بخین مونږ ته نماز بخین مونږ را ګرځول لپاره بیا جدا اذان او جدا اقامت وکړي نو دا هم صحیح ده او کده و چې صرف یو اذان کړل او په مخه اقامتونه کوي او منځونه کوي صحیح ده خو شو به معنی که بغیر د اذان او بغیر د اقامت نه کوو هم صحیح لګا سره ځان مونږ را ګرځي نو په دې کې اذان اقامت ته ضرورت نشته خو دا چې کله په جمع باندې را ګرځي پنځه کسان شپږ کسان منځونه را ګرځي نو د اذان او اقامت دایره لپاره دغه خبره ده لکه پوه شو به معنی یاد بشي پوره ده کوم بسې وای